مولوي صاحب سم خبره کړې، ټول پاټک په سطح باندې مشران راټول شوي په مرکز کې بار بار په عبدالمتین مولوي صاحب خبره کړې وه، خو د اوسه پورې چا څه احساس پیدا نه شو او د هغه دپاره عملي کار چا ونه کړو. ټیک ده، زموږ خوا ته خو دغه میله شته د ټول پاټک او د لاندې شړه مځکه ده، د ټول پاټکو جنازې په دغه دوو ځایونو کې کېږي. دلته هم دا سټیډیم شته دی، د دې نږدې مضافاتو کې چې کوم مړی کېږي او جنازې دلته راځي، خصوصا زموږ د پاټکو د مسالې شته دی. نن دا میله هم شته دی، سبا به دا میله نه وي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دغه میله کې ډېرې لانجې روانې دي او کېږي پکې، او نور هم دغه شان ځایونه دي، آبادیان وخت په وخت زیاتېږي، خلک زیاتېږي، مځکې دلته اخلي، ټولو خلکو توجه دې طرف ته ده. نو په کار د انقلاب چې راځي هم د دې ځوانانو نه راځي، د پیغمبرانو د وختو نه رواله، د صحابو د دور نه رواله، د دې ځوانانو دغه نه انقلاب راغلی دی چې موږ دا ځوانان لږ ریږ شو، لږ دغه وکړو په خپله هره محله کې، په هره جومات کې، د محلې جومات هم معلوم دی، محلې هم معلومې دي چې مشران هم راټول کړو، کشران هم پکې راټول شو، د هغې دپاره مشوره وکړي او د دې دپاره سوچ وکړي، په سنجیدګۍ سره یو ښه په سوچ او په فکر او خپل کار یې وګڼي. دا نه و چې زه د چا کار دی او څه به کېږي. هر کار چې موږ کوو په ایماندارۍ سره او په اخلاص سره کوو، انشاءالله هغه به خدای پاک وجود ورکوي. د هغې دپاره مشوره وشي او د هېچا څه خبره نه کړو. د خان بهادر خان ته به وینا وکړو ارزانې مځکې خرڅېږي، په دې پراپرټو والا خرڅوي، نو خبره به ورسره سړی وکړي او 15 دړی 6 دړی ځای دا پراپرټۍ والا دغه به پیاده به موږ د قوم ته او د علاقې ته وشي، لږ پریډ به مرزان وشي او 15 دړی ځای خبره ورسره وشي. زما خو خپل تجویز دغه دی او د نن د دې خبرې آغاز په کار دی چې ځمکې د هغه څه وشول او د دې دپاره طریقه کار د پیسو څچولو کې کله په نو کې محله په محله او په کلي په کلي د پیسې راټول شي، کورونه معلوم، ځکه د محلي حساب داسې دی چې په هره محله کې د غم کادۍ د مړي ژوندي ټل شته دی، کورونه معلومي. نو دغه اسانه طریقه ده، بل حل د دې نشته، ځکه چې په زرګاو آبادي ده. وما علینا الا البلاغ.